نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. سورة المائدة شپږم پارا وشپږم نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت لري چې په مخکې رکوع کې اهل کتاب او شرارتونه او قباحتونه ذکر شو. اوس په دې رکوع کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دعوت حکم کوي چې تاسو دعوت چلوئ او د دې اهل کتاب او د شرارتونو پروا مه کوئ. یا په مخکې رکوع کې اهل کتاب ته د کامیابی اصول عمل په تورات انجیل باندې ذکر شو. اوس په دې رکوع کې اهل کتاب ته د کامیابی اصول عمل په تورات انجیل باندې ذکر کیږي. په دې آیت کریمه کې اهل سنت والجماعه دا عقیدی یو مضبوط دلیل ذکر کی. اهل سنت والجماعه څلور مذهب مسلمانان دا عقیده لري چې هر پیغمبر خپل ذمہ داری سره رسول هر پیغمبر ته چې الله څومره دین ورکړي دي چې خلکو ته ورسوا نو مکمل رسول کمې کوتاهي پیغمبرانو په دین کې نه دي کړي. دا زموږ ایمان دی او دا زمون عقیده دا او د دې آیت د دې رکوع اولنی آیت نه دا مسله ثابت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې حجۃ الوداع او صحابه کرام کافی تعداد سره موجود دي د صحابو نه تپوس کې اے صحابو زما ملګرو تاسو تمام الله پاک دین را ورسو وی آو کی تاسو تقول دین را ورسو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدید کہ یا اللہ پدی خبر باندې ته جواب وسیږي چې ما پر دې خلکو خپل دین را رسول. پیغمبر الله د دې لپاره جوړی چې د قوم ته پیغامات د الله را ورسول. نو هر پیغمبر خپل پیغامات رسولي. دا زمونږ د څلور مذهب مسلمانان عقیده او ایمان دی چې پیغمبران په خپل پیغمبرۍ کې او په خپل شریعت کې کوتاهي نه کوي. ځکه الله پاک پیغمبر منتخب کړي د دین د رسولو لپاره. نو که پیغمبر دا دین سره ته ونه رسي د الله انتخاب غلط شو. داسې سړی مقرر کړی دی چې انکار سره ته نشي رسول. حالانکه د الله انتخاب نه دی غلط. هر پیغمبر خپل دین سره رسول دی. څومره پیغام چې د ذمہ داری او هغه مکمل رسول دی کمه کوتاهي پکې یو پیغمبر هم نه دی کړی. دا زموږ ایمان دی. د دې عقیدې خلاف د مودودیانو مشر چې سیاسي توګه باندې داغي پارټي جماعت اسلامي ده د دې مودودیانو مشر دی ابو الاعلى مودودی. هغه په خپل تفسیر کې لیکي چې د یونس علیه السلام په پیغمبرۍ کې کوتاهي شوه. حالانکه د یو پیغمبر کوتاهي د ټولو پیغمبرانو کوتاهي دي او چې پیغمبر نه په خپل رسالت فریضه کې کوتاهي وشو دا الله په انتخاب اعتراض چې دا سړی مقرر کو چې هغه خپل قوم ته پوره پیغام نه رسول. بل سړی به مقرر کړو چې پیغام پوره رسول. یونس علیہ السلام مقرر کو پیغامات نه رسول. دا خود الله په انتخاب اعتراض راځي
حالانکہ اللہ پہ انتخاب اعتراض نشتا دا موجودی دا خبر غلط دا زمون ایمان سمرا ذمہ داری چې د پیغمبرانو وا هغه ټول سره رسول کمی نه دي او چې موجودی وي چې کمی کړی دي دا د جهالت او حماقت دي په یونس علیہ السلام باندې د تنقید او اعتراض پیغمبران کوتاهی نه کوي پیغمبران زموږ استاد او خلق کونی اخذ الله معصوم بندگانی 24 گھنٹے اللہ کا عبادت کے مشغولی اور وقت کے پر سکارنی اللہ یاد ذمہ داری سر طرح سے یہ زمون مسلمانان حال چاہ عبادت تم اسی رواج او زندگی سے زمون استاد ټول کوو خود پیغمبران زندگی خدا سے ہے پیغمبر چاہتا ہوئی هغه بنده چې الله یې د قوم دا دین در رسول د پاره مقرر کی چې دې به دین رسي الله مقرر کړی الله یې حفاظت کی الله معصوم پیدا کړی هغه کوتاهی نه کوي اهل سنت عقیده کوتاهی نه دي کړی د موجودی عقیده کوتاهی یې کړی د بدی مسله کې موجودی گمراه شوی دي او د سلور مذهب مسلمانانو نه خلاف ځان ته یو لار جوړ کړی ویم پدی آیت کی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حفاظت کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی ویکرت اللہ پاک دا آیت نازل کہ واللہ یعصمک من الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل سوکیداران میں چھٹی ورکتی تاسو باقی زمان سوکیداری مکر اول بچے نبی علیہ السلام پکور کیوں چرتا بہو نو پیردار بولا لکه حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام څوکیداری به کوي او چې کله آیت نازل شو چې الله به خلق نساتی نبی علیہ السلام دے صحابو توی چې الله زما د حفاظت ذمہ داری واخیستلا لہذا تا زما حفاظت څوکیداری اوس مکو دا غیر بعد نبی علیہ السلام څوکیداری چانه کو او بیا اللہ پاک اہل کتاب و تدا کامیابی اصول ذکر کریچ اہل کتاب تاسو علم و پورا دن باندشی چستاسو کتاب تورات تاسو پورا عمل کراول عیسیان انجیل پا عمل کراول او کلچ نبی علیہ السلام نبوت و نبی علیہ السلام کتاب قرآن نازل شو نبی استاسو کامیابی دادا چا قرآن پا عمل کراول کله دې قران کریم تابعداري تاسو ونکړه او تاسو پرې کامیابی دي نشي نو قران د کامیابی کتاب او چې کوم کسان د قران کریم مخالفت کوي نو دا غي د قران د انکار سره کفر زیاتی قران نازل دی دوی وتی انکار چې انکار د قران نه کې کفر ډیریږي نو د دې کفر کې اضافه راځي او بیا د مؤمنانو یهودیان عیسایانو د ټول ادیان لپاره متفقه د کامیابی ذمہ داری چې په الله پاک ایمان په آخرت ایمان عمل صالح دا د کامیابی بنیاد دی که یو سړی یهودی وي ایمان وروړي عیسائی وي ایمان وروړي که مشرک وي ایمان وروړي هر ډول سره تعلق ساتي او چې ایمان درول او نیک عمل اختیار کړه دا سړی کامیاب د یهودیانو په شان نه هغه به صرف من کامیاب اللہ پاک بینا کامیابی زما پتابدارے او پنیک عمل کے نو اللہ جل شانہ فرمائے یا ایوہ الرسول اے پیغمبر علیہ السلام بلغ تو رسو ما احکامات انزل الیک کتاب نازلی من ربک استاد رب طرف نو لم تفعل فما بلغت رسالتا او کجرتا دا کا انکو احکامات دیون رسول منتا بل تبلیغ پیغمبر انکو واللہ یعصمک من الناس واللہ پاک حفاظت کی استاد خلق و دزرن ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین بے شک اللہ ہدایت نکے قوم تجری کافران قل تو فرمایا اہل الکتاب اے اہل کتاب لستم علی شیء تاسنی قصدین باندې حتی تردیدونی تقیم التورات و انجیل چه تاسو برابر شی پر تورات و انجیل باندې
وما انزل الیکم من ربکم او با کتاب کې نازل شوی تاسو ته د رب طرف یعنی قران کریم وليزيدن كثيرا منهم فمخازياتي دړي خلق د اهل کتابنا ما انزل الیک قران چې نازلی کتاب من ربک استاد رب طرفنا طغیانا سرکشی زیادوی و کفرا او کفر زیادوی فلا تأسال القوم الكافرین فاستمخ فکیگا با قوم چغی کافران دی ان الذين آمنوا بشك آقسان چغی مومنان دی ایمان روڑ دی والذین آدوا قسان چہودیان دی والسوالون واقسان چہ دستور عبادت کون کی دی والنصاروی سیان دی من آمن باللہ جام چہ بدی کی ایمان روڑی پاللہ باقی والیوم الاخر پورس آخرت وعمل صالحا وعمل کرے دنیکے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون پس نبوی اس قسم یر پگلی باندے و نبوی غم جنشی واخذ